اسې مونږ خو ځان ته وایو مسلمانان، خو آیا زمونږ دا عمل چې دی دا د مسلمانانو دی؟ آیا مونږ خو ځان ته وایو مسلمان، خو مونږ نه یو بل مسلمان چې دی هغه په امن کې دی؟ آیا مونږ خو ځان ته وایو مسلمانان، خو مونږ ته چې کم د مسلمانانو اخلاق دي هغه په مونږ کې چې دی نو شته؟ آیا مونږ خو ځان ته وایو مسلمانان، خو الله پاک او هغه نبی چې کوم خوږ نبی دی صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې مونږ ته څه وایي نو هغه مونږ کوو؟ زه نه پوهېږم چې آیا د خلکو ته چې دی نو په دې بل کس ته تکلیف رسولو باندې چې دی نو څه خوشحالي میلاویږي، او آیا داسې څه څیز دی په دې کې چې ته په هغې باندې خوشحالي میلاویږي او ته په هغې چې دی نو من غټېږي او ته وایې چې یاره دا خو زما انټرټینمنټ دی او دا خو جي ګپ دی او دا خو موږ د سره چې دی نو هسې ګپ لګو انټرټینمنټ پرپسز دپاره چې دی نو کوم. زه نه پوهېږم چې آیا په دې یونیورسټیانو کې او په دې کالجونو کې د فولینګ او د ریګینګ په نوم باندې چې دی نو ولې موږ چې دی نو یو ګپ سټارټ کړی دی چې دا خو ګپ دی، دا خو چې جونیئر راشي موږ سره چې دی نو ګپ ولګو. آیا ته د دې ګپ نه چې دی نو خبر یې؟ آیا ته د دې نه خبر یې چې الله پاک چې دی نو د دې په باره کې چې دی نو څه فرمایي؟ آیا ته د دې شیز نه چې دی نو خبر یې چې الله د دې په باره کې چې دی نو څه فرمایي چې آیا تا یو بل مسلمان ته تکلیف ورسو نو زه به تا سره چې دی نو څه کومه؟ ته د دې نه خبر یې چې الله تعالی چې دی نو د ظالم نه څونه نفرت کوي؟ ته د دې نه خبر یې چې الله تعالی د مظلوم سره څونه مینه کوي؟ ته چې په کم کس باندې چې دی نو ظلم کې آیا ته د دې نه خبر یې چې د دې سزا څه ده؟ آیا په قرآن کې چې دی نو څه راغلی دی؟ آیا په حدیث کې چې دی نو څه راغلی؟ ته خو صرف چې دی نو دا وې چې یاره زه یم مسلمان او ځان ته چې دی نو مسلمان وې او ځان ته چې دی نو پوخ مسلمان وې، نو تا د دې نه ځان خبر کړی چې حقوق العباد چې دی نو څه شیز دي، د الله حقوق څه دي، د الله د انسانانو چې دی نو حقوق څه دي. صرف چې دی نو تا ته بس دا ښکاري چې یاره دا انټرټینمنټ دی. ته د دې انټرټینمنټ د هسټرۍ نه خبر یې چې آیا دا انټرټینمنټ چې دی نو د کم ځای نه راغی، دا فولینګ چې دی نو د کم ځای نه راغی چې ته اوس خلکو ته د هغې په نوم باندې چې دی نو تکلیف رسې؟ لږ د سوچ نه چې دی نو کار اخیستل پکار دي، لږ د دې نه دا سوچ کول چې دی نو کول پکار دي چې آیا زه چې داسې کومه نو زه په دې باندې خپل آخرت خو نه خرابوم، آیا زه په دې باندې چې دی نو خپل دنیا خو نه خرابوم، آیا زه په دې باندې الله خو نه خفه کوم، آیا په دې باندې چې دی نو زه د هغې احکاماتو خلاف ورزي خو نه کوم کوم چې ما د زما نبي چې دی نو فرمایلی دي؟ آیا زه د هغې فرمان برداري کوم که زه د هغې نه چې دی نو الټه روان یم؟ که ته وې چې او زه یم مسلمان خو زه به بل انسان ته تکلیف رسوم نو په تا کې او په هغه کس کې چې دی نو څه فرق پاتې شو چې هغه ما سره چې دی نو عموم وایي چې یاره زه خو یم کافر خو خلکو ته چې دی نو ظلم رسوم. مسلماني خو تا ته دا ښیي چې یاره ته به چې دی نو چاته تکلیف نه رسې. تکلیف نه رسول دا د ټولو نه چې دی نو ښه کار دی. که یو کس سره چې دی نو ته د ښېګړې کار نشي کولی هغه سره بد مه کوه، یو کس ته فایده نشي رسولی هغه ته نقصان مه رسوه. الله پاک د دې په باره کې چې دی نو څه فرمایي؟ الله پاک په سوره الحجرات چې 49 نمبر سورت دی آیت نمبر 11 کې چې دی نو څه فرمایي؟ آیت نمبر 11 کې الله پاک چې دی نو فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سفر مي الله وی ایمان والا خلقو کم چې د ایمان والا خلق ہے پتا کہ ایمان شتا او کنا ایمان بچا کی وی چې د الله تعالی خبره مني وی سو وی چې کم مرد سړی دی وی هغوی له پکار دی چې هغه د نورو خلکو مذاق نه اړاوي. وی ممکنه ده چې دا کم کس چې ته دا مذاق اړاوي نو هغه د ستانه په تقوا کې بهتر وي، هغه الله ته نږدې وي. او وی ای زنانو چې وی دا تاسو له پکار دی چې د بل زنانو چې دی نو مذاق اړاو نه کې، ممکنه ده چې هغه د ستانه چې دی نو بهتر وي. صحیح ده؟ اوس دې ځای کې چې دی نو تا ته ښه کلیر کټ وایي چې د چا مذاق اړاول نشته. اوس په فولینګ او په ریګینګ کې څه کېږي؟ ته د یو کس مذاق اړاوې، اوس که یو کس وایي چې زه خو مذاق نه اړاوم، زه خو سره هسې ګپ لګوم، دا ګپ هم تا ته الاو نه دی چې ته د یو کس بېعزتي وکړې. ته د هغه چې دی نو د سلف ریسپیکټ او د هغه د عزت چې دی نو ته جنازه وباسې، کله ورته وایې دا چل وکړه، کله ورته وایې هغه چل وکړه، د ټولو په مخ کې چې دی نو راپاسولي. دا ستا چې دی نو مسلماني ده، دا ستا پښتونولي ده، دا ستا غیرت دی. که دا چل ستا چې دی نو سبا ستا رور سره تا سره او ستا خور سره وشي نو څه چل وي؟
پتا به خلګي دا غپ دا انټرټینمنت په پتا باندې بیا هغه ټایم چې دینو خلګي او کنه بلګي. او الله پاک ته دې په باره کې خ کلیر کټ فرمایي چې د بل چا مذاق موړه د بل چا چې دینو خندا مکوا د بل پسې خندا مکوا. ممکنه ده چې هغه دستانه چې دینو بهتر وي. او سوچو که چې هغه ستانه بهتر وي او ته د هغه مذاق وړاوې نو الله بیا تا سره چې دینو څه چل کوي او پکار دي چې در سره وکړي که تا توبه ونه ویسته. اوس راځو حدیث ته چې حدیث کې چې دینو الله پاک د زموږ د مسلمانانو په باره کې څه فرمایي او د رونو په باره کې چې دینو څه فرمایي. په صحیح مسلم کې 161 نمبر حدیث دی 161 نمبر حدیث. په هغې کې څه چې دینو ویل کېږي په هغې کې دا ویل کېږي कि मुसलमानों में बेहतर कौन है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी ज़ुबान और हाथ से दीगर मुसलमान अमन में हो. आगा मुसलमान बेहतर दे چې د هغه د لاس د خلینا بل مسلمان چې دین وسوي هغه بچوي. ستا د لاس نه ستا د خلینا کم ته چې ته انټرټینمنټ وې کم ته چې ته غپ شپ وې او کم ته چې ته ریلیشنشپ جوړول وې نو د هغې نه بل مسلمان چې دی نو بچ دی او کنه دی بچ. ته د هغه سره چې دا ریګینګ او کمفولینګ د دې په نوم کې چې یاره دا ما سره چې دی نو څه شیز دی دا چې دی نو غپ لګولي آیا دا ته د هغه تذلیل کې او کنه کې هغه ستا د لاس نه چې دی نو بچ دی او کنه دی. سوچ وکړه. دویم نمبر حدیث ته چې دی نو راځو د صحیح مسلم 6579 نمبر حدیث دی. دا حدیث دته په آخره کې ویم ستا به سترګې کولو شي سترګې او ستا به دا سترګې کولو شي چې قیامت پر استه ورشي که نه او تا نه دا تپوس شي چې یاره تا د پلانکي کس سره چې دی نو دا چل کړی نو بیا به څه چلي بیا به تا ته پته ولګي. بل یو حدیث دی په صحیح بخاری کې 13 نمبر حدیث او په هغې کې کلیر کٹ چې دی نو راځي وہی تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. پتا کې وی هغه کس چې دی نو د سره ایماندار دی نه چې وی هغه د خپل ځان د پاره څه غواړي نو هغه د خپل رور د پاره او غواړي او دا رور زما سور ور دی دا زما دینی رور دی. که یو نان مسلم هم دی کنه نو تاغه ته تکلیف نشي رسولي تا هغه سره فولینګ نشي کولی تا هغه سره ریګینګ نشي کولی نه د دې څه ساينټیفیکلی چې دی نو څه خبره شته او نه چې دی نو ته د دین نه چې دی نو پروف کولی شي. ته ځان ته مسلمان ته پیدا شوی مسلمان یې خو کې دا کارونه بل انسان ته تکلیف چې دی نو راسي ولې راسي دا انسان چې تا ته د اخیری وکي بیا به پسې کم ځای کې ګرځي حقوق اللباد خو د خدای پاکم چې دی نو نه معاف کوي چې دا انسان د ته وایي چې زه د سره د قیامت پر ورځ پوهېږم که نه نو ته به یې څه وکړي څه یې کولی شي. دلته خو پې ستا چې دی نو دوه درې ملګري لوفر راټول شوې او ورغلې هلته به بیا چې دی نو څه کوې هلته به د الله په مخ کې چې دی نو څه کوې هلته به چې دی نو د فرشتو په مخ کې څه کوې ځان به خلاص کړي نو داسې کار مه کوه چې ته بیا چې دی نو ځان نشي خلاصولی. اوس دته اخري نمبر حدیث ویم په صحیح مسلم کې 6579 نمبر حدیث دی چې هغه داسې حدیث دی چې زه وایم چې یو کس ځان پویول غواړي نو دا د هغه دپاره مرګ دی. دا د هغه دپاره مرګ ولې دی دا د هغه دپاره مرګ ځکه دی که نه چې دا کم کسان چې دا فولینګ کوي او دا ریګینګ کوي او د یو ته تکلیف رسي او بل ته تکلیف رسي او په هاسټلو کې خلک تنګي او دغه جنکې چې بیا د جنکو سره چې دی مونږ سینیرز یو ته د څه خبرې سینیر صرف د دې خبرې سینیر چې یو کال مخکې چې دی نو پیدا شوي یو کال مخکې چې دی نو ته خپل مور او پلار پیدا کړې ته د دې خبرې سینیر ته سینیر ته ځان ته د سینیر د څه خبرې نه چې دی نو وې سینیر خو دې ته وایي چې هغه څه کارنامه کړي تا څه کارنامه کړې ده تا په دې دنیا کې داسې څه توره والې ده تا په دین کې چې دی نو څه توره والې ده چې ته ځان ته چې دی نو سینیر وې سینیر خو دې ته وایي چې هغه په علم باندې سینیر وي سینیر خو دې ته وایي چې هغه په تقوا باندې چې دی نو سینیر خو دې ته وایي چې څه تورې والې وي تا نه په دین کې توره والې ده نه دې په دنیاوي تعلیم کې چې دی نو توره والې ده صرف یو کال مخکې بس خدای پاک چې دی نو را پیدا کړې پلار دې چې دی نو زور ولګاو ته پیدا شوې او بس ته سینیر شوې ته د څه خبرې سینیر که تا سره چې دی نو بس دقه یو ډګري د سینیر کېدل نو ته ډېر خوب کې ته د دې خوب نه چې دی نو راپاسه د دې خوب نه روزه ته د هېڅ خبرې چې دی نو سینیر نه سینیر په دې باندې سینیر کېږي نه سینیر په اخلاقو باندې مشر کېږي مشر څه ته ویلي کېږي چې د هغه اخلاق سم وي مشر څه ته د یو جرګې د یو ځای یو کس څوک مشر کېږي کم یو کس مشر کېږي چې هغه د عقل نه کار اخلي هغه اخلاق تیزي د هغه اخلاق چې دی نو عقل د هغه تیزي ستا عقل چې دی نو د دې دی ستا اخلاق چې دی نو د دې دی ته
تا نه خو چې دی نو جونیر په کلاس کې نشي کېناستی په کار خو ده چې تا له جونیر راغی تا هغه سره کېنې تا هغه سره چې دی نو سلام علیکم وکړي تا هغه له چې دی نو ویلکم غونډې کړي او هغه ورکړي نو اول ورسره فولینګ وکړي بیا دی ویلکم پارټي او ویلکم پارټۍ کې سي ټول ډانسونه او ګانې وي نو آیا هغه ویلکم پارټي هم چې دی نو تا د دین نه وویسته او هر یو شیز دی چې دی نو وویسته اوس زه تا نه دا تپوس کومه چې ته کله د قیامت پر ورځ ورشې دا حدیث په هغه کسانو باندې فټ دی چې کم کسان وایي یاره دا خو فولینګ دی دا خو ګپ دی دا انټرټینمنټ دی خیر دی که مونږ یې کوو نو کوو ولې به یې کوې اوس درته خدای پاک وایي دا حدیث داسې دی که نه چې زه بیانولی چې دی نو دا حدیث نشم وایي یو کس به د قیامت پر ورځ راشي او وی هغه به نمازونه مونځونه زکاتونه د دنیا ثوابونه به چې دی نو راوړي خو وی دغه کس په وی چاته کنزل کړی وي دغه کس په چاته چې دی نو نقصان ور رسولی وي دغه نقصان د خبرو په دغه کې کیدی شي د لاس په دغه کې کیدی شي او د بل څه د منټل ټارچر د وجې هم کیدی شي منټل ته چاله چې دی نو اذیت ورکې ذهني اذیت ورکې وجود باندې اذیت ورکې دغه ټول نو وی څه چل بوکي دا چاله چې وی د اذیت ورکړی دی که نه نو هغه به راوغواړي او وی د هغه په کاته کې به د ده چې دا کم ثوابونه دا چې کم ظالم کس دی د ده دا نیکۍ به واخلي او وی هغه به هغه له چې دی نو ورکړي د هغه نیکۍ به په ختمېدو باندې سټارټ شي نو وی که لیټ سې که د هغه نیکۍ ختم شي او بیا هم د خلکو حساب کتاب پاتې وي لیټ سې 10 کسان نور راغلل او هغوی وایي چې یاره د ما سره هم چې دی نو ظلم کړی دی ما سره هم ظلم کړی دی نو وی د هغوی چې کم ګناهونه دي که نه دا چې کم کسان وي چې ما سره ظلم کړی دی د هغوی ګناهونه به د دې ظالم په دې کاته کې چې دی نو واچولی شي او د ده په کاته کې به هغه ټول ظلم چې د هغوی هغه چې کومه ګناهونه دي که هغوی هر څه کړي هغه ټول ګناهونه به راولي او ستا په کاته کې به یې چې دی نو واچي او چې کله ستا په کاته کې واچي که نه نو سیده به د جهنم ته بوځي که تا توبه نه یې کړې که تا د هغه نه معافي نه یې اغوستې اوس ته سوچ وکړه چې ولې ځان چې دی نو په دې کې ګیرئ ولې ځان په دې باندې چې دی نو غرق کې خپل دنیا ولې چې دی نو په دې باندې غرق کې او په دې کې د ټولو نه غټ لاس د چا دی زمونږ د استادانو او زمونږ د مور پلار زمونږ د مور پلار سړو ته چې دی نو هلکانو ته چې دی نو دا چل نه ښیي چې یاره یو ځای ته ته لاړ شي نو یو کس ته به تکلیف نه په خپله د دین نه خبر نو هغه ته چې د دین خبرو کې ورشه وي مولا له لاړ شه هلکه ته مولا څه کوې ته په خپله چې دی نو د اخلاق خو په خپله زده کړه که نه د دې دپاره به هم ته چې دی نو هلته ځې ستا دا سوچ چې دی نو نه لري ته چې دی نو د خپل ماشوم له به تربیت هم چې دی نو صحیح نه کوې کم از کم د خپل ماشوم ته خو دا ووایه چې یاره ګورې ستا د لاس نه ستا د خولې نه چې دی نو ګورې څوک چاته تکلیف ونه رسي دا ډېره غټه ګناه ده ته به هم پکې ګیرې او زه به دې ګیرم او که ته بیا دا سوچ کوې چې د قیامت په ورځ به تاسو خلاص کړي که نه نو د قیامت په ورځ ګورې خلاصېدل نشته که ته ځان ته مالداره وې که نه نو ستا مالداري هلته نه پکارېږي که ته ځان ته بدماش وې که نه نو ستا بدماشي هلته چې دی نو نه پکارېږي او نه دې چلیږي نو ولې ځان له کار ګورې زما خبرې سختې دي خو زما دا خبرې د هغه ټولو خلکو اوازونه دي چې چاله ته کمیس راوچتې چاته وې اله چغې ووخه دا زما انسټیټیوټ دی دا زما د پلار انسټیټیوټ دی دا زما د نیکې انسټیټیوټ دی کله ورته وې واک وکړو کله ورته وې دا وکړو کله ورته ډایلاګ ووایه یو کس په وایي یو کس په نه وایي ستا څه مجال دی چې ته ورځې او د هغه ته چې دی نو په زور باندې هغه ته دا وایې چې یاره دا کار وکړه ته به یو کس باندې په زور دا کار کولی نشي کولی به د یو کس باندې په زور کار نو ځان له کار مه ګوره زما هېڅ هم نشي کولی خپله دین دنیا چې دی نو خرابې خپل قیامت چې دی نو خرابې ولې د یو خاص د خندا دپاره چې ته پې وخڼېږي او وخاندې او خوشحاله شي او ما خپل سینیر توب چې دی نو ظاهره کو ما فولینګ وکړو او بیا هم دغه کسان چې دا چا سره فولینګ وشي هغوی بیا څه جواز پیش کوي هغوی وایي ما سره خو په تېر کال کې فولینګ شو زه به موزم جونیر سره به فولینګ کوم په تا دې لعنت وي په تا دې غټ لعنت وي چې ته چې دی نو ځي او خلکو ته تکلیف رسي او په دې باندې په ګناه باندې ځان هم چې دی نو ښیي چې یاره ما خو وګوره زه سینیر یم سینیر توره دې دغه ده چې په نقلونو باندې خو پیپر پاس کړي توره خو دې دغه ده چې څه توره دې نه ده والې دا د ستا ټول نه غټه توره ده او ځان ته وایې سینیر نو سینیر خو داسې نه زمونږ هر انسان د دې سینیر د دې لیول نه راتېرېږي څوک جونیر بیا ورپسې چې د هغه نه لاندې جونیر راشي نو بیا سینیر شي په دې څوک سینیر کېږي نه په اخلاقو په ښه رویه په ښه علم په دې باندې خلک سینیر کېږي ځان له کار مه ګوره خپله دنیا مه خرابوه خپل دین مه خرابوه خپل جنت مه خرابوه دا دنیا ډیره وړه ده ډیره زر به تیره شي او هغه ټایم به ته څه خوشحالي والي
هیڅ خوشحالي نشي اخیستی. نو کوشش کوه چې د چاته تکلیف ونه رسي، کوشش کوه چې تا نه څوک چاته نقصان ونه رسي، کوشش کوه چې د چا ذهني مسله جوړه نه کړي. څونه خلک دي چې هغه د دې د وجې چې دی نو پریشر برداشت نه کړي، هغه سټډي نشي کولی، هغه منټل ډیس آرډرز ته چې دی نو لاړ شي. ته سټډي کړه، کتاب ته کښېنه، ګوګل ته کښېنه، سرچ کړه چې د ریګینګ او د دې فولینګ د وجې څونه خلک چې دی نو هغه خودکشیانې کوي، څونه خلک منټل ډیس آرډرز ته چې دی نو لاړ، څونه خلک ذهني بیماران شو، څونه خلک شو. خو موږ دې ته سوچ نه کوو، دې ته سوچ پکار دی. او بیا اخیره خبره، که د یو انسان تکلیف، که د یو انسان ته جسمانی تکلیف، ذهنی تکلیف یا دغه عزت کوزول د خلکو په مخ کې دا تا ته چې دی نو انټرټینمنټ او مزه ښکاري که نه، نو ته ځان له علاج وکړه. اسپتال ته به لاړ شي او علاج به وکړي. علاج به ولې وکړي؟ ځکه چې ستا دماغ کار نه کوي، ستا دماغ خراب دی. او بیا به څه چل وکړي؟ بیا به لاړ شي او بیا به لږ دیني اسپتال ته به لاړ شي او هغه ته به ووایي ما نن دا کار کړی دی. الله پاک د دې په باره کې څه فرمایي؟ ما له څه پکار دی چې زه توبه وباسم او که نه، او چې توبه وباسم د توبې طریقه څه ده. نو لږ سوچ پکار دی چې آیا دا مونږ چې دی نو کوم اړخ ته چې دی نو روان یو. لږ سوچ پکار دی چې دا مونږ څه کوو. که سوچ دې ونه کو نو الله پاک خو به درنه تپوس کوي. ما سره شکر دی، ما سره شکر دی، د الله پاک لوی شکر دی چې ما سره چېرته فولینګ او ریګینګ او دا شیزونه شوي نه دي. خو موږ په خپل یونیورسټیوز کې دا لیدلي دي، په خپل کالجونو کې دا لیدلي دي چې کسان ورشي شرټ دی نه راکاږي، که لږ ورته هغه ریزسټنس شو کوي څه کوي لکه مری ته ورله چې دی نو لاس وایي چې د دنیا ویډیوز دي، د دې نه ته انکاري کېدی نه شي. کس په کورسۍ ته وخیږئ ورته به وایي هله چغې ووهه دا وکړه هغه وکړه. کو ایجوکیشن کې به جینکې هم ناست دي، ته د هغه عزت چې دی نو د ټولو په مخ کې کوزې، نو ته به څه غرض ووینې؟ ته به چې دی نو الله پاک له دې خبرې څه جواب ورکړي. سوچ وکړه او یو پیره ته بیا وایم چې سوچ وکړه. السلام علیکم.